لم ترى أين ذكرت إلى الذين وخلقوا بدلوا نعمة الله بدلوا نعمة الله ده الله نعمت كفرا فكفر سرا وأحلوا أو كذبوا قوم مخبل قوم دار البوار ده هلاكت كور ده هلاكت جهنم يعني فدوزخ يصلونها شقد داخلي ببدي وبئس القرار أو خرابة كندا وجعلوا لله أو نجوكرد الله جل شانه دبار أندادا شركان ليزلوا عن سبيله بلارك خلق دلارنا قلت ورتو يتمتعوا تاسو فايدة واخلي فإن مصيركم إلى النار بشك تاسو واپس كدل دوزخ طرف ته قلت ورتو لعبادي زما بندگانو ته الذين كموا آمنوا إيمان روړي دي يقيموا الصلاة او قائم کړي منځ وينفقوا او خرج دي مما رزقناهم ده هغه څه چې کوم رزق ورکړي موږ دیتا سرا پپټ باندې وعلانيه فخره من قبل وړاندې ان ياتي يوم وړاندې دینه چې راشي او لا بيع فيه چې نبوي رسول خرڅول پاوي ولا خلال او ندوستي او الله جل شانه د کلمه طیبه او کلمه خبيثه د دوه مثال بیان فرمایي او ورسره دا هم ارشاد فرمایل چې کوم خلک د کلمه طیبه د لا اله الا الله ورث ساتي کثرت سره نو د الله سبحانه وتعالى د خلق سره یو خصوصي مدد پیداوي چې په دنیا کې هم په دې کلمه باندې ثابت قدم ساتي او د مرګ په وخت کې به هم ثابت قدم ساتي او د قبر په وحشتونو کې د قبر په تیارو کې به هم الله جل شانه دا خلق په ایمان باندې ثابت قدم ساتي او په ورځ د قیامت به هم د حشر په میدان کې الله جل شانه دې خلق ته استقامت او ثابت قدمي به ورنصیب کړي او دغه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دومره لوی نعمت دا د دې قریشو ته د مکه خلق ته د دې کلمې دعوت ملو شو خو دې د دې ناقدري وکړه الله رب کائنات دوی ته خپل رحمت للعالمین پیغمبر په دوی کې مبعوث فرمایل دوی دا غنا قدري وکړه الله رب کائنات دوی ته د بیت الله جوار قرب او ګوندیتوب ورنصیب کړه دوی دا غي هم ناقدري وکړه الله رب کائنات دوی ته د دوی په منځ کې نزول قرآن فرمایل دوی د قرآن عظیم شان هم ناقدري وکړه نو اوس په دې آیتونو مبارکو کې د دوی په دې ناقدري او په دې ناشکرۍ باندې دوی د پاره چې د وعید ذکر کی او د دوی په شرک باندې هم رد دي چې دوی د الله تبارک وتعالى سره نو شریکان مقرر کړي دي د پاره چې خلق د الله د لارې نه گمراه او دوی ته وایا چې اوسورو ژوند دي فائدہ واخلي فندونه واخلي چې څه کول غواړي هغه وکړي تاسو ټکانه بیا همیشه لپاره جهنم دي او ورپسې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته بشارت اوري چې کوم خلق ایمان کوم خلکو چې ایمان وروړي د مانځ پابندي کوي او خپل مال د الله په لار کې خرج کوي په پټه باندې او په ښکاره باندې مخکې د هغې ورځې نه چې کوم داسې ورځ را روانه ده چې په هغې کې به اغشتل خرڅول چاته فایده نه ورکوي او نه دوستان د چا پکاري نو اهل ایمانو ته دا حکم فرمایل چې تاسو د مانځ پابندي کوئ خپل مال خرج کوئ د الله په لاره کې په پټه باندې په ښکاره باندې داسې نه چې هغه ورځ تاسو باندې راځي چې ګټه بیا اغشتل خرڅول پکې نه کېږي او نه د چا دوستانه په هغې کې پکاري ألم ترى آیا نه کتلی تا الى الذين او خلق دا بدلوا چې بدل کړو نعمت الله نعمت د الله نعمت كفرا وكفر سره واحلوا قومهم او كذب خپل قوم دار البوار کور د هلاکت ته خپل هم هلاک شو او ځان سره خپل قوم هم هلاکت طرف ته ورلو او هغه نعمت الله نه مراد کم یو نعمت دی او نزول قرآن په وخت کې چې دی هغه نعمتونه چې کم قریشو ته د مکی خلکو ته ملوا او هغه ناقدري کړو د دې دور سره چې واخلو موږ تاسو وګورو چې موږ سره د الله رب العالمین کوم نعمتونه دي او چې څوک دغه حق ادا کوي نو دغه لپاره بشارت دی او کوم خلک د دې نعمتونو ناقدري کوي ناشکری کوي چې الله رب العالمین چاته د ایمان دولت ورکړي په کور کې ناست ورکړي د مسلمان په کور کې پیدا کړي آخري امت کې پیدا کړي او یو دینی ماحول او دینی معاشره کې پیدا کړي په هر اعتبار سره دا نعمتونه دي د دې چې څوک ناشکری کوي نو دغه لپاره وبال دی جهنم یصلونها یعنی په دوزخ کې به هغه داخليږي وبئس القرار خراب ټکانه ده وجعلوا لله او دې جوړ کړی الله جل شانه لپاره اندادن شریکان انداد دا جمع ده ند یو توي مفرد شریک ليضلوا چې بلار کړي خلق عن سبيله دلالنا قلت وتمتعوا فائدہ واخلي تاسو فان مصيركم بيبا بشک تاسو واپس کیدل الى النار دوزخ طرف ته د دنیا یو سورزي عیاشي ده او د خپل من چاهي ژوند دي او د نفس تابعداري ده چې څنګه کول غواړي وکي بیا بس تاسو ټکانه چې د اور وي دوزخ نو چې کله سخت عذاب او د وعید ذکر شي وعیدونه ذکر شي اهل ایمان مسلمانان ویری الله تبارک وتعالى خپل محبوب بندگانو ته بیا حکم کوي قل هو يا لعبادي زما بندگانو ته الذين كم امنوا ایمان وروړي مؤمنانو ته ترغیب ورکا چې دوه سيزونه خصوصیت سره کوي یو دا يقيم الصلاه قائم کړي منځ د مانځ قیام د دین قیام دی د مانځ پر خودل د دین پر خودل دی او منځ
د اسلام لپاره داسې ضروري دی لکه څرنګه چې د انسان د بدن لپاره سر بغیر د سر نه انسان ته څوک انسان نه وایي دغه شانتي بغیر د مانځه نه مسلمان ته مسلمان نشي ویل کېدی دا بنیاد دی اساس دی نو لہذا چې کله مونځ کامل وي ټول اعمال د انسان چې په خپل باندې برابر وي ځکه په دې مانځه کې یو داسې قوت او طاقت او صلاحیت موجود دی چې کله مونځ کامل شي ټول اعمال چې په خپل ځای باندې سم روان وي مونځګزار انسان چې کله مونځ کوي خپل قبر حشر مخې ته کېږي او دا مونځ د خپل د ژوند آخري مونځ ګڼي او بیا چې کله دی د مانځه نه بهر وځي نو د دې مانځه اثر د په کور کې مخکاري د په کاروبار کې اثر انداز کېږي د په معاملاتو باندې هم دا مونځ اثر انداز کېږي او د دې مانځه په زور باندې د جایز او ناجایز په منځ کې تمیز کوي د حلال او د حرام په منځ کې تمیز کوي د نیکی او د بدی په منځ کې تمیز کوي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بشک دا مونځ د هر فحاشۍ نه د هر ناجایز کار نه منع کول دا مونځ کوي په دې کې دا صلاحیت چې مونځ وي بدقسمتۍ نه د مانځه فرایض واجبات سنن مستحبات مکروهات مفسدات د دې نه اکثریت د مسلمانانو چې دغه ناخبره وي ناشنا وي بس یو څو څیزونه موږ زده کړي وي د مانځه حقیقي روح چې دی هغه دا دی چې هر یو مونځ یو مسلمان مکمل آداب سره شرایط سره فرایض سره او سنن او مستحبات سره ادا کوي او دغه شانتي همیشه په ژوند کې د مانځه په حواله سره زده کړه کوي ځکه د مانځه دونه مسایل چې هغه په هزارو تعداد کې سل 200 هزارو تعداد کې مسایل د مانځه چې په هغه باندې زموږ استاد نظر وي او دویم وينفقوا مما رزقناهم او خرج کړي دا هغه څه چې کم مما د مما کې اشاره ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم موږ درکړې دي دوی ته مما سنه صدا غینه خرج کول الله تبارک وتعالى یو کس مار ورکوي او بیا فرمایي چې مما کم ما درکړې دي هغه نه به سنه سبا خرج کړي نو معلومه شو چې دا مال ورکړې د الله تبارک وتعالى طرف نه امانت دی او بیا مما سره الله جل شانه دا غینه غواړي نو ډېر خلک داسې چې په دې مال باندې مالدار نه خلک ور باندې مالدار ګمان کوي چې دا خو فلان کې مالدار دی حالانکه حقیقت دا چې هغه د مال چوکیداری مالدار او د مال په چوکیدار کې ډېر فرق مالدار هغه ته وایي چې کله دنه تقاضا وشي چې دې کې د مال خرج کړه الله دین لپاره او فقراو باندې یتیمانو باندې غریبانو باندې روزمره په بنیاد باندې په سنه سطح باندې صدقه او خیرات کوه خپل مال خرج کوه نو دې خرج کوي دې ته مالدار وایي یو د مال چوکیدار وته وایي مال چوکیدار دې ته وایي چې هغه د مال حفاظت کوي بخل کوي تر دې پورې چې کله دنیا نه لاړ شي نور خلک هغه باندې هغه چې څنګه استعمالي څنګه نه استعمالي خو قبر کې به حساب دې مال بدی ورکړي نو لہذا خپل ژوند باندې خورل خسکل او خرج کول دا د مسلمان لپاره ضروري دی اقا مال چې کوم د اخړو او د اسکل او د واغوندلو او د چې دینو هغه ولګو د الله په لار کې خرج کو ځان مخ کې چې هغه ولګلو ابل اوس د کس په باره کې ذکر شو چې هغه په ټول عمر کې چرته خپل کور ولا خلکو باندې صحیح خوراک نه وکړي او چې کله وفات شونه دغه په اکاونټ کې تقریبا 15 کروڑ روپۍ پرته وي او داسې اکاونټ چې څوک دغه نه وستیم نشو نو چې کوم ورنه سبا واقع بیانوله فرمایي چې نه د پکار رال او نه د اولاد پکار رال نو ټول عمر کې چرته د بخل د وجه نه خپل کور والو باندې خوراک هم نه وکړي او هغه 15 کروڑ روپۍ په اکاونټ کې پرته وي اوس د مرګ نه بعد قبر کې به حساب دی ورکړي دي مال څنګه ګټلې دي چا مال دي چا نه دي او په دې مال باندې زکات څومره او صدقات څومره فرضي زکات په څومره نفلي صدقه پاږي کې څومره او په دې مال کې د رشتہ دارانو حقوق څومره د متعلقین او غونډیانو رشتہ دارانو د یتیمانو ټول حقوق دي سره متعلق خو اکثر په خلکو کې مالدار نه دي د مال چوکیداران مونږ ته مالدار ښکاري په د مال چوکیدار نو فرمایي چې وينفقوا مما رزقناهم او خرج کوي مال د هغه سنه چې کوم درکړې تاسو ته دې خبره طرف ته اشاره ده د استا مال نه دی د امانت دی په دې باندې متکبر کیږي نه د قارون په شانتي بدانه وي چې قال انما اوتيته على علم عندي چې کله قارون ته وی شي د مال خرج کړي کوم خدای درکړي د زکات ورکړه هغه وی چې انما اوتيته على علم عندي زخپله یو ډېر لوی د هغه زمانه انجینیر او ټیکدار د فرعون چې څومره کنسترکشن او څومره تعمیرات دا ټول د قارون به کول هغه ورته زخپله یو ټیکدار سړی ما یو ماهر ما د عمارتونو ما خپل مهنت باندې ګټلې دي نعوذ بالله دا ما الله تعالی نه درکړي دا ما خپل مهنت باندې ګټلې دي نو په دې کې سره زکات ورکړم په دې کې د الله حکم سره ومنم نو سره د خپل مال چې د پسمکه کې خښ شو ژوندې خښ شو نو د فرعون په شان ته د قارون په شان ته د سړی نه استعمال لازم مال دي نه بلکې دا امانت دی نو مما رزقناهم چې کوم رزق درکړي تاسو ته سرا په پټه باندې وعلانیه په ښکاره باندې مختلف حالات راځي بعض اوقات چې على الاعلان مال خرج کول ضروري وي څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره 4000 درهم د قران کریم آیت نازل شو الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه دا الله محبوب بندگان چې خپل مال خرج کوي د شپې او د ورځې په پټه او په ښکاره نو 4000 درهم راوښت زر د ورځې خرج کو زر د شپې زر په پټه باندې خرج کو زر په ښکاره باندې چې د قران کریم په پوره آیت باندې عمل راشي دا هغه قرآني شخصیاتو چې د قران کریم په احکام باندې په پوره عمل کوي نو بعض ځینو کې على الاعلان مال خرج کول وي چې نور خلکو لپاره ترغیب جوړ شي او بعض ځینو کې پټه باندې خرج کول وي چې الله او د بنده په منځ کې راز وي چې هغه د قبر په تیارو کې د انسان په کار راشي او چې کله بعض اوقات داس مال خرج کول پکار وي
چې کله موږ تاسو دعا د پر الله سوچت کو د الله رب العالمین مخ ته وسیله په تور باندې دا پېښ کو چې الله چې په فلان کې وخت کې کوم مال خرج کړي سوای ستاسو ذات نه دغه نه بل څه نه خبر زما استاد په منځ کې راز دی الله د اقصى صدقې په عوض باندې زما دا مشکل آسان دي ته وایي وسیله بالاعمال الصالحه د نیک عمل وسیله بعض په داسې ځینو کې مال خرج کول په کار چې هغه صرف د بنده او د الله په منځ کې راز وي چې هغه نه بل څه خبرېږي نه بیا چې کله یو داسې مصیبت مخې ته راشي او بیماري مخې ته راشي مشکل مخې ته راشي نو هغه وخت کې سړی هغه وسیلې په تور باندې پېښ کولی شي پرون یو مولانا صاحب یو واقعه ذکر کوله چې وایي زما یو ملګری و د ملک یو ډېر مشهور او معروف ډاکټر په لاهور کې وایي دغه کینسر او آخري سټیج باندې هر طرف نه ناامیده شو وایي ما ته وایي چې راځه چې زه د کلام ته مرې ته چکر ولګو د ژوند آخري شپې ورځې د زما وایي ما ورته وایي چې راځه چې مدینې منورې ته لاړ شو عمرې ته مې بوتلو روضه رسول مخې ته مې کېنولو او ورته مې وایي چې ډاکټر صاحب زه یو مشوره در کومه خدای پاک به تعالی شفا درکوي وایي بالکل راکړه ما ورته وایي چې تا ته کوم خدای پاک کوم علم درکړی دی کوم مهارت درکړی دا د الله مخلوق لپاره خرج کړه واپس راغی لاهور کې فی سبیل الله خدمت شروع کړو کلینیک ولګو د مریضانو دوايانې علاجونه هر څه لله فی الله شروع کړه وایي کال پس چې کله خپل چیک اپ وکړو هغه بیماري خدای پاک ختم کړو مکمل صحت یاب وایي اوس هم حیات دی څو کاله منځ کې تېر شو الله تبارک وتعالی د هغه بیماري چې د صله رحمي د برکته د انفاق فی سبیل الله د برکته د مظلومانو د بیمارانو د فقیرانو د غریبانو د خدمت د برکته الله رب العالمین هغه بیماری چې ډاکټرانو جواب ورکړو چې وسور ملمي چرته ګرځي خو خوري سس کی هغه کوا الله رب کائنات د صله رحمي د برکته د همدردی د برکته د غریب پروری د برکته د انفاق فی سبیل الله د برکته د انسانیت د خدمت د برکته الله رب کائنات هغه بیماری د شفا په نعمت باندې بدل کړ نو الله جل شانه فرمایي سرا وعلانیه پټه باندې او پخکر باندې ولی من قبل ان یاتیا مخکې دینه چې هغه وخرش یوم داس ورځ لا بیع فيه چې نه باغشتل پاږي کې نه بخسول جن پکاري ولا خلال او نه دوستانه پکاري دنیاوی دوستانه د چانه پکاري یوم لا ينفع مال ولا بنون نه اولاد چا پکاري نه مال چا پر الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان به یو بل دشمنان وي به یو الا المتقين سوا د پرهیزګاران د الله د دین نسبت سره چې چا تعلق دوستانه وي دی به یو بل شفاعت هم کوي سفارش هم کوي او دین علاوه دنیاوی چې کوم مفادات او تعلقات به د یو بل دشمنان